أبواب الوتر قال الإمام البخاري رحمة الله عليه في الطريقة لا تفنن في العبادة جد أبواب البدر मासूम उसूल तालिबान से खबर गई तालिबान ये था kita musyawarah sama juga kita insan aja bisa belajar insan mau kabar pergi semua baru masa tapi kabar hari suruh sih kota se खबर गई तो susah nanti तालिबान itu jadi tak cuma di dalam ada kabar besar Nabi Muhammad SAW kita tahu boleh jelas di dalam masjid kita dah hadis itu ada di kawasan Yaman rudana tahu terjadi macam cep lalu dan sekolah besar lagi pada mana sering tahu macam mana dah sekolah shoro dan serta insan aja kan أبواب الوتر نلقي أبواب الوتر بدأ كلامي كتاب الوتر لا تفنن في العبادات إيش خبر الكتاب ذاك متعدد أبواب جوزين لكن سنجوريجي كتاب لا وبدأ باب الوتر ولا غيره شيء خير مختصر مباحث دي فكي نجالي تكتلي إذا هو مختصر مبحث الباب سرا أو جالي تكتلي مبحث مختصر للنور بالنسبة وبيان متعدد بابونا دي أبواب الوتر أقول تكاتب التين وتر سنة ويمان أو مناسبات سري ولا ما تاسو تقولون بدر بيجو كده صلوات مخصوصة وذكرته صلاة الخوفان صلاة مخصوصة صلاة الإعتزال وصلاة مخصوصة صلاة الاستسقاء ذان وصلاة مخصوصة أو صلاة الوتر ذان وصلاة مخصوصة وذان نمط كذا صلاة وري ذان بفيكا وتر سدوا وتر باللغات के लुगावी माना सर इस्तिलाही सर लुगावी माना सर इस्तिलाही باللغات की वतر सदوا है باللغات के वतरन मिनिश वतरन मिनिश وكسري له وفتحي له طوع جائز دي فلغت के فرد عددي دوا ده عدد فرد لك يوم دري بنزا زد شفعي دي والوتر والشفعي والشفعي زد شفعي شفعي والوتر أخرج وتر ووتر يوم أنا زد الشفعي دي شفع ستوي جفت جبل مرقري لري جفت جبل مرقري لري أو فرد طاق توي طاق وتر فرد عدد تدريب ولا فرد عدد دي ولا فرد عدد ده جبل مرقري لري dua lari dari lari bindana lari ishpak shinu bihamil margare udah juft shu dua jadi dua hujud ni hudre puna lari kan Quran Syarif ya Allah Taala firman inna Allah hadis kira inna Allah witrun yuhibbul witra jamaah kiri من استجمر فليوتر من استجمر فليوتر يوم بي درين بي أبين ذنب نبلغات كسدوي فرد عددي فرد يوم أنا دي بريخا فرد ياو زد الشفعي زد الشفعي تبوي فرد زد الشفعي هذه الواجب زد الشفعي إن الله وتر يحب الوتر يا سر من استجمر فليوتر من فقر فقد أحسن ومن لا فلا और इस्तिलाह के साथ भी लिखेंगे صلاة مخصوصة بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر صلاة مخصوصة بعد صلاة العشاء إلى صلاة الفجر صلاة مخصوصة بعد صلاة الفجر بعد صلاة العشاء إلى صلاة الفجر maksudnya nama kita itu bersaidilah
او کله ماسوتن مونږ دې کوي تر دې صحیح وکړو په ماسوتن مونږ نه فاسد شوی او د ماسوتن مونږ دوباره کوي تر بیا کې اگر چې صحیح نه کړی دي دا شرط پکې څه دی وقت العشاء نه غواړي بعد صلاه العشاء الى وقت الى طلوع الفجر تاسو د ویتر سم کړی دي چې د ماسوتن مونږ دې فاسد شوی دی ویتر په مو سره دوباره کې او مناسبت تمانا لغوی اصطلاحی واضحه ده فرد عددی دی وی فرد عددی اصطلاحی معنی کو منها اصلا چه فرد عددی تبیون دوی فرد عددی دی تجاره دا شفع دی یاو دری پینزر اوه نها کلو تا فرد عددی وی دا اصطلاحی معنی کو اصلا که فرد عددی تو با لغت کیو دوی تو مانا لغوی میں مکمع مانا اصطلاحی میں مکمع جدا مناسبت میں ذکر کر خود براش میں زندگی و اختلاف دے بسم اللہ الرحمن الرحیم تاسو تحمال بسم اللہ خبر کرے ہو ایکم دیتنا تعاقب اللہ کی بسم اللہ علیہ کی باو ماجا فی الوید کرے گے یا وہ خبر ذہن کے اس پاچا با کہ ویتر ذکر جیسے بدے مراد کی گئی صلاة الویتر کرے ویتر ذکر جیسے دے مراد کی گئی رکھا صلاة الویتر باو ماجا فی الویتر اے صلاة الویتر وہ دیکھیں دو اختلاف دی مولانا سے اختلافات پکې نور نشته اوس په ترمذی کې را روان دي دلته دوه اختلاف دي یو اختلاف په وجوب د وتر او په عدم وجوب کې دي ځان کوی کې یو اختلاف پچا کې دي په وجوب د وتر او په عدم وجوب د وتر کې دا په مخکې نه وکا ائمه ثلاثه او صاحبین به وتر مسنون دي سمې وایي یاد کیا کرے یار ائمہ ثلاثہ و صاحبین سے وئی وتر مسنون دی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وئی واجب دی اور مطابق قول امام سے لیکن یہ خبر آتا کو امام سے نے قول د فرض مراد کی وتر فرض دی اور امام سے بھی قول د سنت مراد کی وتر مسنون دی بول بسکو فنیتا ایمو سلاسہ و صاحبین مسنون دی و آکے دوستونن آکا دوستونن آکا او فنیتا امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ واجب دی و دا امام سے بھی قول دا فرضیتن دی بل قول دا چاہ دی دا مسئولیت تو ابن الہما ففتح القدیر کی توفیق کرے مزیدہ سوائی بی الوتر واجب اعتقادا الوتر واجب اعتقادا واجب جسے منکر تے کافر نہیں ہوئے اور فرض منکر تے کافر ہوئے وتر واجب دی اعتقادا فرض دی عملا دکا واجب و فرض و عمل کیو شے دروا تاریخ تفاصل ہوئے او سنت کی ثبوتاً ثبوت بسنت قرآن ہے لیکن میں مولانا سے الوتر واجب اعتقادا جوا فرض عملا سنت ثبوتا زبردست تطبیق کړي دا واجب او د فرض او مقامت کې اړتیا نشته دا واجب پرې نه معنا راځي فرض نه معنا راځي دوه تعریف فاصله دي دوه فدیه ورته صرف دومره ده چې واجب ثابت دي په هغه دلیل فيه شبهات او فرض په هغه دلیل ثابت دي چې شبهه پکې دي نو قانون دا چې کوم کې شبهه باندې ثابت دي دا منکر ته کافر نشي ویل دلیل یې ورنشي او چې کوم ثابت شبهه هغه دلیل باندې یا قطعی دي یا څه ده لکه قطعی دي نو منکر ته څه وایي کافر باندې فرق یو خبره ده بعض حضرات وی دا واجب ممتدی ګره صحابو دنو نه دا څه نه وي زموږ بعض احناف دا خبره کوي ولې وی صحابو په هر شي د پیغمبر نه معلومه شبهه وته نه دا خو ماته شبهه راځي خبره باندې سره راځي ماته شبهه راځي اصول کې ماته شبهه راځي چې اصول کې چې خبره وایي سره نه کوي نو په اصول کې ماته شبهه راځي نو صحابه په پیغمبر لیدلې هغه خبره په هغه ورته دي هغه په اصول کې شبهه نه
ويجي شبهات دو قسمه ده یو شبهه راځي په اصول کې شبهه په ثبوت کې شبهه په چا کې په اصول کې دا شبهه واقعي منتشته او دا هغه صحابه هم د کوم په موقع موجوده روح په موقع موجود دا څه خدای چې روح په هر موقع موجود دا شبهه چا ده مولانا صاحب منتمدا شبهه دا هغه صحابه هم د په موقع دا ټول صحابه یو بل نه دي لازم ده چې ټول صحابه کرام د پیغمبر مبارک ټول حدیث ودي جوړې دي نو غلطه خبره ده یو حدیث ابن مسعود اورېدل بل ابو هريره اورېدل بل عمر اورېدل بل انس اورېدل بل عائشه اورېدل نو لازم هغه ده کنه چې هر حدیث دی د پیغمبر نه هر صحابي اورېدل او هر حدیث دی سوي هر حدیث دی هر ځای اورېدل وي او هر حدیث دی پیغمبر مبارک ارسو ارچا لیدلی په یو حدیث دا لازم ده څومره کچا کمزوري سوال دی څومره کمزوري خبره ده پیغمبر مبارک او صحابه لیدلي نو دا ټول احادیث چې څومره دي ټول صحابه ته معلوم ټول پیغمبر لیدلي ټول پیغمبر په دې حدیث لیدلي ټول اورېدلي او چې نمبر اعمال او چې عمر نه کړ نو یو دا خبره ډیره کمزوري ده نمبر 1 نمبر 2 شبهه یوازې په اصول کې نه دوره دا د شبهه او نظیر خیمه مثال نظیر د خیمه قرآن شریف کې الله تعالی فرمایي والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء وثلاثة قروء لفظ قروء قطعا ثابت لیکن ذات حیض معنی اخلوا شوافد الطهر اخلی دا شبهر علامات رمز فاصله طهر ایمان مفهوم محتمل دی مفهوم څه دی لکه زه ترجیح د احد المحتملین قبل کوم شافعي ترجیح د احد المحتملین قبل کوي نو زه خو خیر اخلم خو شبهه د دې چې شافعي ته خبره ټیګري طهر دی مراد هغه سره دی مولانا صاحب وايي طهر اخلي خو احتمال د دې لري چې خیر دی کېږي او مجتهد کوم مصیب دي کوم وخت نه واجب نو شبهه یوازې په اصول کې نه ده شبهه په چا کې ده مولانا صاحب په مفهوم کې ده ترین کې واچو ما تاسو ته مخکې یو نقطه ویلې وه یو نقص قطعي الدلالت او قطعي المراد دی یاد لکه الحمدلله رب العالمین یو ظني الدلالت او ظني المراد دی ظني الدلالت او ظني المراد دی لکه ما ته یو حدیث په خبره واحده رسېدلی دی او هغه کې احتمال دی رسېدلی په خبره واحده دی هغه کې څه دی لکه احتمال لکه پرون تیر قبل بعد السلام ولو قبل السلام نو ظني الثبوت هم دی خبره واحده دی وایا ظني الدلالت هم دی چې آیا عالم کې جهل کې فرق دی او دریم کم یو دی قطعي الثبوت ظني الدلالت لك قلوب قطعي الثبوت روايه ظني ويجي كمان يو ظني الثبوت قطعي الدلالت لك انما العمل بالنية ثبوت الظني دي خبر واحد بلاد قطعي يا كلمتان حبيبتان للرحمن ظني الثبوت دي خبر واحد قطعي الدلالت نقول شيء خبر رسول ولا قطعي الثبوت قطعي الدلالت دې منکر کافر دیکھو ظني الثبوت ظني الدلالت منکر کافر وای بلا کم کوي ظني الثبوت قطعي الدلالت دې منکر کافر واسه پته اول ته یو شو قطعي الثبوت ظني الدلالت کله دې ثبوت نه انکار کافر کې چې قرونه دي او کله معنا کې په فرق کومه کافر کې نو دا معنی چې صحابه ته واجب نشته دي ولې مولانا صاحب د صحابي شرط دی چې د دې نه قرونه حیث مراد دی او کله د نه مراد دی لکه وهم غیبه مراد بل مثال درکم رسول الله مبارک ورکړي مثال درکوم رسول الله مبارک ته کې څه فرمایي نبی ته متعلق مثال درکوم نبی ته متعلق کومه نبی ته فلسفه منا ومن لم يدرك فليس منا نو دې سوال دی فرضیت
اوس یو صحابي د پیغمبر نه واورېد دا خبره دا تاسو په یو کې صحابه ته واجب شته یو صحابي د پیغمبر نه واورېد معنا صحابي چې الوتر حق واجب على كل مسلم ومن لم يوتر فليس منا فلم يوتر فليس منا ومن لم يوتر فليس منا اوس ما ته خدا خبره واحد دی صحابي په خپل وګونو واورېدل نو فرضیت شو کړي څه کړه لیکن دې صحابي پیغمبر علیه السلام کولی دا چې پس ورلې ویتر کول او شکه ثابت شو الکه پس ورلې چې کوي معلومیږي دا چې فرض نه دي هغه نه فرضیت معلومیږي ما ته خبره واحد دی هغه نه دي کنه ما ته خبره واحد دی هغه نه دي نو چې دا کوم ځای کې راځي چې ما یو تر بل سمې او کوم ځای کې راځي چې چانوي تر پاتې شنو قضا دی دا غي نه هغه سماجو شو مولانا صاحب فرضیت ولی فرضیت معلوم کیا بس هغه خبر واحد نه هو پیغمبر لیدل لیکن انت اجیبین بنده کې پیغمبر لیدل چې هغه پسورله باندې کړل دي څه پیدا کړل شوبه پیدا کړه دا په دې کې ویل نشوبه ولا نسب د ډېر وجه پیدا کیږي یوازې د اصول نه پیدا کیږي د ډېر وجه شوبه پیدا کیږي نو چې کوم دی دلیل قطعي او شبهه سره منځ کړه نو وجوب پیدا دا مې ته یو تحقیق دیني خو کې تاسو به کویږي ځکه ما کې دا نو دا چې اوس اختلاف دی چې امام سے فرض ته واجب دي او د ائمه ثلاثه په لمانځ سنت مؤکده دي دلایل درته مرتضی شه وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك بن نافع عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وعنهم انه لقد رجلا سال النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاه الليل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاه الليل مثنى مثنى فاذا خشي احدكم الصبح صلى ركعه واحده توتر له ما قد صلى وعن نافع ان عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما كان يصلي بين الركعه والركعتين في الوتر حتى يقوم ببعض حاجته. راویان د ټول شقات دي تیر شوي دي یو سړي سوال وکړ د نبی علیه السلام نه صلات الليل فقال صلات الليل مثنى مثنى اور مې درته وي په دې باندې یاد دي مثنى مثنى څه معنا دی چې هغه شو هغه کې بس او وتر د نهار د مستثنا دی وتر الليل د مستثنا وتر النهار مستثنا دي على جامع صحیح چې صلات المغرب او وتر الليل مستثنا دا خو د دې اتفاق دی فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة يوم ركعة منزل توتر له ما صلى وتر بكذا يوم ركعة فلما قال مسلم في كرده ولك معنا ما كذا وعن نافع عبد الله بن عمر كان يسلم بين الركعة والركعتين يوم ركعة وضوء فوتر كي سلام كرده لو يقول سلام يقول حتى يقوم ببعض حاجته داغه نمبر به یو رکعت او اوس مولانا شروع به خبرې لازم دوی مله وسره ده نو به څه اختلاف وي چې دا موږ پلیز باندې واجب دي دایمو ثلاثه او صالحینو پلیز باندې بس دا به دلایل وایي دا به یو دلیل خدای مولانا صاحب حدیث اعرابی هل علی غیرهن ما دا دلیل دی کې په تفصیل راځي ان شاء الله العزیز. خمس صلوات في اليوم والليله دلیل سره خمس صلوات في اليوم والليله ناوذ تفصيل كي هل علي غيرهن قال لا الا ان تطوعا عربي تفصيل كي لومبي دلیل شپېجو شابه حدیث عربي دی یاد لرئ يسوع خمس صلوات في اليوم والليله وعربي تفصيل كي هل علي غيرهن قال لا الا ان تطوعا لك استثناء منقطع ومتصل کې تفصیل ویل دې په جواب کړه تاسو کما یو جواب کې دا محمول لما قبل الوجوب ویلو دا دلیل دی چې تاسو واجب شي یو بل لیکا یو جواب دا چې دا محمول لما قبل الوجوب دا ویلو الګ یا شو دلیل دی ان الله امركم بالصلاه لك صبر پر دې امریکا تاسو ویلو دویم دلیل دویم جواب یې څه دی چې صلات العشاء د صلات الوتر تابع دي رجا د پاره د صلات العشاء نه مستقل وقت لري نه مستقل اذان او د هغې په فساد د فاسدېږي هم ځکه مستقل ونه شمېره تابع د صلات العشاء دي
نو الاذان ته اقامت شتا نه اذان ته نشتا اقامت شتا نه مستقل وقت شتا او چې د ماسوتن مونږ د فاسد شو دا د سلام کړي دا مر سره تبع کړو ورته راځي مې ته وي ښا نه مستقل اذان نه اقامت نه مستقل وقت تعبیر صلاه العشاء دي ځکه ولې شمیر دا هغه فاسد چې دا دې کړي به ودا دوباره ځکه هم او د امام صاحب قسم ته کړی دا کنه چې څو مونږ نه فرض دي په پنځه شمیر په فجر ظهر عصر مغرب عشاء وتر بيزوج په پنځه او طبيعه وي تو شمیر چې بیا شمیر بيزوج په پنځه او طبيعه وي تو شمیر چې بیا وي تو پورې بيزوج په پنځه په ته حساب نه پیږي اصل کې امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ مقصد سره دا وایي چې دې مشفقه او بعد کې وسو حساب ومانه پنځه وایي حساب توابع تو کشمیر کې نه حساب اصل خلق کشمیر کې یاد ماته مثال درکو په هجرت حضرت نبی علیہ السلام ابو بکر کړه رسول الله مبارک په هجرت کې ابو بکر ماګره وایي کنه وایي حالانکه څو خدای وسره دلایل کیوں کا حالانکہ وسره سود ماګره عامر ابن فهيرة دوی وسره سود ماګره عبد الله ابن ورقه حساب او ابي سني صاحب بار علی کی حضور پاک سره ابوبکر هجرت وکړه دوړه هجرت وکړه دوړه د دار سور نو وته دوړه مدینه ته ورسېده او په بعض روایت کې راځي حاضر نبی صلی الله علیه وسلم حاضر ابوبکر نه ذکر شي باندې دي ولې او د یوشع جنون مطالب نه راځي یو د کې قرآني کې یوشع جنون حضرت موسی علیه السلام واپس کړ او بل جواب یې سره چې ناغه وسره په کیسه کې تللی دی په سفر کې مرګره موسی علیه السلام یوازې څنګه خبر او اتابع ذکر کرنا اتابع ذکر نه مدا د توابع ولې مولانا د مسعود المنبر د خدمت دلایل وي نو یو روایت دا محمول په ما قبل د وجود د تو د به سوې لگا تابع نو اجمال کې توابع څوک نشوي خلقی خان بابا راغلی ټوډایلا او راغلی ډرایور مو سره لانکی مولوی سے راغلی تقریبا او یراغی ډرایور مو سره ابو زبلی سره مدا قانون دې کې توابع خلق لی صاحب په اجمال کې دا په کلمات جواب ویم سره ویم دا رسول التوفيق في رواية فيه من فتوى لكم وحكم لي خشيت أن تكتب عليكم الوتر خشيت أن تكتب عليكم الوتر مولانا سے بھی خبر دے کی بات ہے جو خبر بھی رکھو وقتی ما په اصطلاح کې د وتر سمانا وکړه صلات مخصوصه لیکن کله کله اطلاق په صلات الليل مع الوتر کی کله کله د وتر اطلاق په صلات الليل مع ربش ترمذی کې امام ترمذی خپل وایي کان یوتر ب13 کان یوتر ب11 ولوی تر اطلاق کله کله بچا کی مولانا صاحب صلات الليل مع الوتر هذا سره نوٹ کوونی کله اثر چې د وتر اطلاق کله پر صلات الليل مع ترمذی مخبره وایي سبب له تکرارات ان شاء الله بلا وایي یوتر ب13 یوتر ب11 د ترمذی مخبره وایي چې یو له سره کاته د وجه په لږه دا د وجه په لږه انت وتر نسمه د صلات الليل مع إذا كم ذلك أشهد أن تكتب عليكم الوتر كدين مراد على صلاة الليل مع الوتر مراد ثم مجموعه فرد ردي أغينا سبلا مولانا سبايا صلاة الليل مع الوتر فرد ردي صلاة الليل مع الوتر فرد ردي تعرف يو جواب من العلماء نور في بعض ما نقول بديك وخشيت أن تبتبري وديك كان فرض ولدي واجب فرض دي سرکار لیکن ہمارا دا جواب کمزور ہے دا فرض واجب عمل جو شی فرض واجب عمل کے ذریعے جو شی نقول جواب دار ہے کہ دلتا کہ خشیت ان تكتب عليكم الوتر جواب ہے کیا بات مع الوتر واجب ہے
او دريم سري ثلاث كتب علي ولم تكتب عليكم. ثلاث كتب علي ولم تكتب عليكم: الوتر والاضحى والضحى. ثلاث كتب علي ولم تكتب عليكم كما الوتر والاضحى اضحيه والضحى تساؤل. الذين انتقى يوم يوم كذلك كبيرة نسمورات كما صلاة الليل مع الوتر ما هم مقلوب بغمرنا خواجين كنايا كل جواب او بدا كذلك يوضواركم كذلك الضحى موجود متاسمنا يدايا آيات دين में कोई पैगंबर मुबारक दुआ जदा कड़ी नहीं अगर किकड़ी दी जाने है ना नोबा हो जवाब का हो जवाब नबी के बराबर द्री सुनन पमा वाजिब नहीं बता दो नहीं तरी रसम और आदि में करना जवाब सलातुल लैल आए और बच्चों में हुए ये पमा वाजिब नहीं जो के दुआ करे तो दुआ वजूब बता सुना है पमा हो जवाब का हो जवाब और सलोम दलील से हज़रत अली रिवायत के तिरमिज़ी के बराबर अल-वित्रु लैसा बिहत्मिन कसलातिकुम अल-मक्तूबा। अल-वित्रु लैसा बिहत्मिन कवा कसलातिकुम अल-मक्तूबा वलाकिन सन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। الوتر ليس بحق كصلاتكم مكتوبا ولكن سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أوتروا يا أهل القرآن أوتروا يا أهل القرآن. سرنا معلومة ये लगा और लैस बिहक में न मालूम है तो ये जवाब मिला कि फर्ज नहीं है वाजिब वो जवाब कमजोर है जो जवाब दिए कि फर्ज नहीं बस नहीं है तो कौन सा फर्ज है वाजिब हो जाए लेकिन पूरे जवाब से जब तक कि मुराद देना सलातुल लैल मालूम करा सलातुल लैल मालूम बिदरा और यादा इذا فرض فشان नहीं करा ये मुस्तकिल अज़ान और मुस्तकिल वक्त है دريم جواب تفرض بشان دي مستقل مزده مستقل اذان دي مستقل وقت دي تعبيري ولكن سننا معنى مصطلح انا ذكر معنى احنا لغوي پیغمبر من مشروع کړی زمانه حدیث رستنی دے دلیل دے ولكن سن فاوتروا يا اهل القران امر د وجوب د پاره راځي حدیث مستعد دلیل دے ما دلیل دے اوتروا يا اهل القران دے پکې باندې کې سن معنا مصطلح انا د اصطلاحات د حضور پاک زمانه کې نو سن معنا لغوي خپل مشروع کړی اور ایسا بھی حد من معنا دو معنی یو فرض دی واجب جو معنا به کمزور ہے کمزور ہے بس معنا جب ما فرض په شان دي مستقل وقت مستقل مندل او سن معنا لغوي او دې نو ما دلیل دا پښتانه دي ولما دلائل وایا دا په دا جواب دلائل ما جوابونه وکړه زما دلیل وایا حضرت حذیفه رضی الله عنه روایت ده حضرت حذیفه ان الله امدكم بصلاه بڑے حدیث کے دے بعض سندونه ضعیف دي بعض مضبوط دي ان الله امدكم بصلاه هي خير لكم من حمر النعم ألا وهي الوتر إن الله أمدكم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم تسلوك خارم بهتر دي ألا وهي الوتر وفي رواية إن الله زادكم بصلاة إن الله أمدكم بصلاة وفي رواية زادكم بصلاة या देखे ये खैर लकुम मिन हमर नाम जो खान में बेहतर दी तखदे बने ले ज़ादकुम अमदकुम नसमा जो के कानून दाई कि जाहिर तजस मजीद ले
قانون دار چې ځای ته جانې لکه د جنس د مزید لینا نو پنځه مدونه پر دام ورو صرف ثبوت په خبره واحد ځکه واجب ہوتا ہے حدیث ته فرضیت معلومیږي او ثبوت په خبره واحد ځکه ورته سره ملکا واجب ہوتا ہے دا ما کړی دې نه دوه خبره معلومې شوې یو ته فرضیت معلوم شو او فرضیت عملی ځکه خبره واحد سره ثابت شو زائد د جنس د مزید لینا دا ضروري کا زائد د جنس د مزید لینا او دوی دا معلومیږي چې یو وخت دا مفروض نو لستو مفروض دی ما وکیل دا وایي یو وخت مفروض نو لستو مفروض دی دا زمانه دی دا دی بعض طرق ضعیف دی او بعض مضبوط دي ها دا زما یو دلیل لما ملکا دا حضرت قرآن روایت ته پاکو دا حذیفه دا روایت په ترمذی کې دی په مستند احمد بڑے کتابونو کې ترمذی مستند احمد ډېر کې بل ابو داؤد کې دا حضرت قرآن روایت ته ابو داؤد کی حضرت بريدة روایت ہے الوتر حق فمن لم يوتر فليس منا الوتر حق فمن لم يوتر فليس منا دا وعید پتر دا سنتو کی راضی الوتر حق لفظ هو ومن لم يوتر فليس منا دا هو دریم مستند بازار کې د ابن مسعود دی مستند بازار کې د چاري د ابن مسعود دا سره نوٹ کا الوتر واجب على كل مسلم الوتر واجب على كل مسلم ضرور ملکا د دې ابن اسلام روایت په ترمذی کې دې دې اسلام روایت ترمذی کې دا ډېر مضبوط دی من نام عن وتره فليصلي اذا اصبح من نام عن وتره فليصلي اذا نو قضا ده کوي فليصلي امر ده قضا ورته امر ده قضا یوازې قضا امر ده قضا ورته الکه دې کې دومره روایت دی یو نه ډېر د جماعت فردیت معلوم کړی وي خو سره شمال شبهه پیدا ده شبهه صدا چې پیغمبر مبارک په سفر کې پسورلې پیغمبر مبارک په سفر کې بجا کړی پسورلې کړی دې باندې شبهه پیدا ده کوي دا یو د دې دا کوم چې په سفر کې پسورلې کړی وګوره هغه مې دلایل مې ذکر نه کړ ولې مې ذکر نه کړ ځکه دوی په پیغمبر مبارک کې واجب وګورئ جابي وای په پیغمبر مبارک دې ځدي او چې واجب دې په سوال په وسوله وای دراګه جواب هرکه دا دې مې راته وای دا شافعي سے مذهب څه دی چې په پیغمبر مبارک دې ځو واجب نو سوال په کومه ځای په وسوله ولې کړی په مطلب انت کې بل جواب کې غره ونه یا احنا پیری شي ودا دا عذر دا وایي دا کومه مقاله دا یو مبحث خلاص شو کوم یو مبحث مې مولانا سیوا وجود کې معنا لغوي مې موي اصطلاحي مې موي مناسبت مې درته وي او یو مسله مې وي چې اختلاف په وجود او په عدم وجود د ویترو کې او بل مسله باندې کوم یو وتعالى رکعاتو کې سبب وي ان شاء الله ولدي ښه بس وخت خلاص شو صلى الله تعالى على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه اجمعين دعاؤں کے سبھی مالات دی مولانا سے دعاؤں کے پورے کے سبا طالبان راشے بیا ممتاز طالبان فضلی معید ولدی فضلی داری سخت لکھے فضلی منیر محمد صادق ولدی عرب گل محمد صادق ولدی عرب گل او ذہین اللہ ولدی عزیز اللہ او بشیر